أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. په دې آیات کې الله تبارک وتعالی په بني اسرائیل باندې د یو بل نعمت ذکر فرمایي چې الله پاک نعمت هغه یاد کوي، د الله تبارک وتعالی د نعمت شکریا ادا کوي. لیکن بني اسرائیل چې د الله تبارک وتعالی دغه نعمت ناشکری وکړله او د الله تبارک وتعالی چې کوم حکم شو په دغه وخت کې د هغې خلاف ورزي وکړله. واقعا داسې شو چې بني اسرائیلو ته چې د جهاد حکم وشو چې هغه د عمالقو سره جهاد وکړي او موسی علیه السلام دې ته دا حکم واورو، نو دی انکار وکړو او د هغې په سزا کې الله تبارک وتعالی 40 کاله دی په میدان تیح کې بند کړه. په دې 40 کاله کې چې کله موسی علیه السلام او حضرت هارون علیه السلام وفات شول او د موسی علیه السلام نه وروسته یوشع ابن نون علیه السلام هغه د بني اسرائیلو نبی مقرر شو چې د کم ذکر په سوره کهف کې موجود دی. د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام په واقعه کې چې د موسی علیه السلام کم مرګره او خدمتګار او نوجوان هغه یوشع ابن نون. نو د موسی علیه السلام نه وروسته دا یوشع ابن نون دا د الله تبارک وتعالی د طرف نه د بني اسرائیلو نبی جوړ شو. په دې وخت کې د بني اسرائیلو چې کوم مشرانو لوی عمر والا خلک وو چې کومو د فرعون په زمانه کې په مصر کې پاتې شوي او د فرعون په غلامۍ کې پاتې شوي، هغه خلک اکثر مړه شو او نوې نسل چې هغه په ازادۍ کې په دې میدان تیح کې په دې میدان کې چې دی نو هغه پیدا شو. نو حضرت یوشع علیه السلام دوی ته ترغیب ورکړو چې دا نوې نسل چې دی تیار شي او دی ته ووایي چې د عمالقو سره جهاد وکړي، خپل اصلي ملک شام او بیت المقدس د عمالقو نه آزاد کړي. دا نوې نسل د یوشع ابن نون علیه السلام سره د عمالقو د جنگ کولو دپاره تیار شو. دوی جنگ وکړو، جهاد وکړو، الله تبارک وتعالی دې ته فتح ورکړله او نو دغه عظیمه فتح چې د الله تبارک وتعالی ډېر لوی انعام او نعمت په دې باندې وشو چې ډېره زمانه پس دی بیت المقدس او خپل ملک آزاد کو. الله تبارک وتعالی دغه وخت کې دی ته دا حکم وکړو چې کله دی چې دی نو هغه د فتح نه وروسته اوس د ښار ته بیت المقدس ته داخلیږي، نو د عاجزۍ په حالت کې د الله تبارک وتعالی ته د سجدې په حالت کې داخلیږي، د شکر سجده ادا کی او د خپلو غلطیانو کوتاهیانو د هغې د الله تبارک وتعالی نه معافي غواړي. دا دوه خبرې، یو چې دی نو هغه خبره چې هغه استغفار ویل او د ګناهونو معافي غوښتل، او دویم چې دی نو هغه سجده کول او تواضع او عاجزي. یا چې دی نو هغه سجده ته مراد ده چې کله چې دی نو هغه د ښار ته ور داخل شي، د ښار په دروازه باندې دننه شي، نو هلته سجده وکړي. او دویم یا دا ده چې بعضې مفسرینو لیکلي چې عاجزي ته مراد ده د دې سجدې نه، یعنی د عاجزۍ په حالت کې، تواضع په حالت کې داخل شي. داسې نه وي چې هغه د فتح په وجه باندې تکبر او غرور چې دی نو هغه وي مستی وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د فتح مکې په وخت کې چې کله مکې ته داخلېدلو نو انتهایی په تواضع سره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګیره مبارکه هغه دغه په سورلۍ باندې چې دی نو هغې سره لګېدله، جنګېدله، سر یې ښکته کړی و. نو بني اسرائیلو ته هم داسې د دې حکم وشو، لیکن بني اسرائیلو د الله تبارک وتعالی د دې حکم خلاف ورزي وکړه، بلکې د دې حکم نه مذاق جوړ کو، د هغې استهزا یې وکړله چې څنګه ورته د الله تبارک وتعالی حکم شو هغه شان عمل یې ونه کو. حدیث شریف کې راځي چې د سجدې کولو په ځای باندې دی په ځمکه باندې تولان شروع کو
چې کوم ورته حکم شو چې سجدې او د عاجزۍ په حالت کې نو دي چې دینو سرونه پاره کړي وو په ځمکه باندې ناس او تولیدل او هغه د هغې نه یو مسخره او مذاق جوړ کو. دویم چې دا دې حکم ورته شو چې تاسو حتتون وایه. حتتون مطلب دا دی چې الله زموږ ګناهونه وبخي، معافي غواړي د خپلو ګناهونو، استغفار وایي. استغفار کولو چې څنګه مونږ استغفار وایو نو د هغې په ځای باندې دي د حتتون په ځای باندې وایي چې حنتتون فی شعیرتین، چې زموږ خو غنم په کار دي، وربشي مو په کار دي. نو دا هغې نه چې دی نو یو مذاق او استهزاء چې دی نو هغې پورې وکړله. الله تبارک وتعالی د دې ګناه په وجه باندې او د الله تبارک وتعالی د حکم د خلاف ورزي او د هغې پورې د مسخرې جوړولو په وجه باندې الله تبارک وتعالی په دې باندې عذاب نازل کو. یو آسمانی عذاب د الله پاک ته طرف نه چې دی نو په دې باندې نازل شو چې د طاعون مرض چې کومو خلکو چې دی نو هغه دا غلطي کړې وه، هغه خلکو باندې ټولو باندې یو مرض راغی او هغې کې مړه شول. معنا دا ده چې ټول بني اسرائیل چې په کم په دې لشکر کې وو د حضرت یوشع ابن نون علیه السلام سره ملګري وو، ټولو داسې کار نه و کړی. بعضې کسانو پکې دا کار کړی نو چې کومو خلکو دا کار کړی و هغو ته الله تبارک وتعالی چې دی نو په هغو عذاب نازل کو او هغه مړه شو. نو دغه واقعي ذکر دی په دې آیاتونو کې. الله پاک فرمایي وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، او کله چې وویل مونږه ادخلوا هذه القريه، داخل شئ دې ښار ته، فکلوا منها حیث شئتم، او خورئ د دې نه حیث شئتم چرته چې غواړئ، چې کوم ځای مو خوښه وي په دې کې تاسو آزاد یې. ستاسو چې دی نو دپاره اوس ازادي د پابندي نشته دی، هر ځای ته تلی شلې په ازادۍ سره او په هغې کې چې کوم خوراکونه دي هغه خورئ. رغدن فراخه بسیاره وادخلوا الباب سجدا، او داخل شي دروازې ته چې کوم د ښار دروازه ته مراد ده د بیت المقدس چې هغه دروازې ته داخلېږئ نو سجده کوونکي. وادخلوا الباب، او داخل شي دروازې ته سجدا سجده کوونکي. نو سجدې نه مراد مفسرین وایي چې دې نه عاجزي او تواضع مراد ده، نو تواضع په حالت کې داخل شي. او که بالفرض سجدې نه مراد چې دی نو هغه سجده کولی، نو د سجدې په حالت کې خو انسان تلی نشي. معنا دا شوله چې کله د دروازې نه داخل شي نو هلته د شکر سجده ادا کوي، منځ کوي، یا د شکر سجده چې دی نو هغه ادا کوي. سجده شکر دا هم چې دی نو هغه د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي، صرف یوه سجده کول چې کومې ته سجده شکر وایي. یو سجده د سجده تلاوت په شان چې دی نو څنګه هغه یوه سجده ده، داسې سجده شکر چې کله داسې د خوشحالۍ خبره وي چا باندې د خوشحالۍ څخه نو هغه سجده کول. د حنفیو مذهب په هغې کې دا دی چې د هغې دپاره چې دی نو هغه اودس هم ضروري دی او قبلې ته مخ کول هم ضروري دي. او بعضې نور علما چې دی نو هغه فرمایي چې هغه د سجده شکر دپاره اودس ضروري نه دی. وادخلوا الباب سجدا، او داخل شي دروازې ته سجدا سجده کوون کی. وقولوا حطة نغفر لكم، او وایه حطة. حطة معنا یعنی زمونږ ګناهونه وبخې مونږه. نغفر لكم خطاياكم، نو وبخو تاسو ته ګناهونه ستاسو. الله پاک وی چې کله تاسو داسې کوئ نو ستاسو چې کومې غلطیانې دي کوتاهیانې دي هغه به درته معاف کو. چې کوم مخکې مو چې دی نو هغه په جهاد کې سستی کړې ده، مخکې مو انکار کړی دی، الله تبارک وتعالی به هغه زاړه ګناهونه هم درته معاف کړي. وسنزید المحسنین، او زیات به کو ثواب دا ښه عمل کوونکو. احسان محسن چې کم په تاسو کې ښه عمل کوونکي د هغو ثوابونه به نور زیات کو، د هغو درجات به نور هم زیات کو، هغو ته به الله پاک نور هم زیات انعامات ورکړي. لیکن الله فرمائی فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، از بدل کړه ظالمانو الذین ظلموا هغه کسانو چې هغو ظلم کړی و، هغو
دغه خبره چې کم د الله تبارک وتعالى ورته فرمایلی چې حتوتن وای دی دا خبره بدل کړه د هغې په ځای باندې حنتوتن وی حنتوتن فی شعیرة او لکه نو مطلب دا دی چې په دا خبره چې دی نو د هغې بدلولو ذکر په قرآن پاک کې وشو او دا چې کم عمل و چې د سجدې کولو په حالت کې چې دی نو هغه داخلېدلو سجده کولو د هغې د بدلېدلو ذکر چې دی نو هغه په حدیث کې بیا وشو او که داسې ترجمه وکړو چې فبدل الذین ظلموا قولا بدل کو الذین ظلموا هغه خلکو چې هغه ظلم کړو ظالمانو بدل کو څه شی بدل کو قولا هغه خبره یعنی هغه حکم د الله تبارک وتعالى بدل کو او په حکم کې بیا دا دواړه خبرې راځي په حکم کې دا دوه خبرې شوي ودخل الباب سجدا وقولوا حطة چې یو خار په دروازه کې داخليږي نو د سجدي په حالت کې په تواضع او عاجزۍ سره داخليدل یو خبره ده وقولوا حطة او په جواب باندې چې دین هغه استغفار ویل چې الله زموږ ګناهونه معاف کړي توبه غوښتل دا دوه خبرې چې د الله پاک په حکم کې شامل وي نو د دې دواړو د بدلېدلو ذکر بیا په دې آیات کې وشو د قولا نمراد صرف د جبه او وینا مراد نه بلکې قولا نمراد چې دین هغه د الله پاک هغه حکم دی چې فبدل الذين ظلموا بس بدل کو هغه ظالمانو قولا هغه وینا یعنی د الله پاک حکم چې پای کې د دواړه خبرې وي هغه بدل کو پس شي بدل کو غیر الذي قيل لهم بغیر د هغه خبرې نه چې ویلې شو ودی ته چې کوم ورته ویلې شو هغه سی و نه کړل بلکې داغې نه علاوه د خپل خوخي مذاق او مسخره بل شي چې دینو هغه پاغي باندې بدل کو چې د سجدي په ځای باندې چې دینو په ځمکه باندې تل دل او تکبر سره تلل د تواضع په ځای باندې تکبر اختیارول او د حتتن په ځای باندې حنتتن ویل نو الله پاک وایي چې فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء نازل کومنګ په ظالمانو باندې الذین ظلموا هغه کسان چې ظلم کړو یعنی پټولو بنی اسرائیل نو صرف پاغو باندې چې کوم ظلم کړو پاغو باندې الله تبارک وتعالى نازل کو رجزا من السماء عذاب د اسمان د طرف نه د اسمان د طرف نه ویلې کیږي یعنی د اسمان کې داغي فیصله کیږي آسمانی عذاب چې په ظاهري اسبابو کې څه سبب موجود نه وي او بس دغه د الله تبارک وتعالى په حکم باندې کوم عذاب کا د زلزلوي کا هغه چې دینو هغه د تندرون وي کا هغه د تعاون مرض وي دته آسمانی عذابونه وي یعنی د اسمان د طرف نه د الله د طرف نه چې د انسان په کې څه اختیار نه دا سی او عذاب الله تبارک وتعالى پاغو باندې مسلط کوم او دا په سوجه باندې فرمایي چې بما كانوا يفسقون په سبب د دې چې هغه نافرمانی کوله د الله تبارک وتعالى د حکم خلاف ورزي کوله فرمایي وایز قلنا ادخلوا هذه القريه وکله چې ویل مونږه داخل شي د خار ته فکلوا منها حيث شئتم او خورئ د دینه حيث شئتم چرته چې غواړئ تاسو چې کم چرته چې مو خوښه وي ستاسو رغدن بسیاره فراخه څومره چې دینو هغه خورئ فراخۍ سره د نعمتونه چې دی هغه تاسو استعمالوئ وادخلوا الباب سجدا او داخل شي دروازې ته سجدا سجده کوونکي وقولوا حطة او حطة معنا دا د دې د عبرانی ژبې سره هم مترادف پاغي کې لکه څنګه چې مونږ په پښتو کې چې دین هغه د استغفار د عربی لفظ دی لیکن مونږ په پښتو کې استعمالو چې استغفار ویله یعنی توبه وختل دغه چې دینو دام د عربی لفظ دی امام قرطبی رحمت الله علیه فرمایي چې دا د دې په عبرانی کې هم استعمالېدل او د دې په ژبه کې دی به هم چې هغه ګناهونو د معافي او استغفار به وي نو حطة حتى يحط معنا ده چې هغه ورېږي یعنی زمون ګناهونه معاف کې زمون ګناهونه ورېږي قولوا حطة نغفر لكم او تاسو حطة دا لفظ وای حطة وای یعنی وبخې مونږه نغفر لكم خطاياكم نوبخ تاسو ته ګناهونه تاسو وسنزيد المحسنين او زیات بکومږه
ثواب دا ښه عمل کوونکو چې کوم ښه عمل کوي دا معافي خو به ټولو ته وکړو چې بیا ښه عملونه پکې کوي د هغو درجات او د هغو ثوابونه به نور هم زیات کو. فبدل الذین ظلموا قولا پس بدل کو الذین ظلموا هغه کسانو چې ظلم یې کړی ظالمانو بدل